په پاکستان کې نه ده جوړه شوې، دا په برطانیه کې دا پارټي جوړه شوې ده او دا هغه وخت کې دا یهودو دا پارټي جوړه کړې وه چې کوم وخت کې عمران خان په آکسفورډ یونیورسټۍ کې راوسته او د هغې نشاندهي چې کله حکیم محمد سعید صاحب هغه وکړه نو هغه شهید کړلی شو او د هغې نشاندهي د دې فتنې د راتلو نه مخکې ډاکټر اسرار احمد صاحب هغه کړوه او بیا د دې نشاندهي هغه قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم هغه به دا دعا کوله چې خدای پاکه هغه ورځ موږ ته ونښایي چې په کومې رضامندۍ د عمران خان د هغه حکومت او د وزیر اعظم خو د الله خپل نظام دی. الله تعالی تاسو ته د هغه شرم او د هغه بېعزتي هغه ستاسو په مخ کې هغه وښوله. دوه خبرې ده به ناره لګوله، یو ریاست مدینه او بل نیا پاکستان. د نیا پاکستان لاندې پارلماني نظام او د 73 آئین چې هغه اسلامي آئین دی په هغې کې د قادیانانو د هغو خلاف قوانین دي، د ناموس رسالت د هغې قانون دی، په هغې کې د نظریه پاکستان چې هغه د اسلام نظریه ده د دې ضمانت دی، د دې د لړکولو د دې د ختمولو بله یو طریقه ورسره نه وه. نو د صدارتي نظام دا ایجنډه دله ورکړې شوې وه او په هغې رڼا کې ده به د پاکستان د نظریې او ده به د پاکستان د 73 آئین د هغه ختموو او نیا پاکستان په نوم باندې نوې اسمبلي او نیا پاکستان په نوم باندې نوې آئین هغه به جوړوو او دې نه به د بنګلادیش په شانته سیکولر سټیټ او د انډیا په شانته سیکولر سټیټ هغه به جوړوو. یو ایجنډه ده دا واله وه او د دې ایجنډې د دې ریبل هغه نیا پاکستان و. دویمه خبره ده ته واله وه چې ته د ټول پاکستان د هغې عوام د هغو په ذهن کې د هغو په زړه کې د اسرائیلو د هغو نه چې کوم نفرت و د پاکستان په پاسپورټ کې تاسو خپل پاسپورټ وګورئ، په هغې کې دا خبره لیک ده چې په دې پاسپورټ باندې سوا د اسرائیل نه د ټولو ملکونو د هغې ویزې لګېدی شي خو د اسرائیل ویزه هغه نه لګي. د ریاست مدینه اواز ولګاو، ډېر خلک او ښه دانشور خلک هغه په هغې باندې دوکه شوه او ده پکې پسې پرده هغه دا یو لیبلو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راغلی نو یهودو سره یې معاهده کړې وه. دې وخت سره د معاهدو صورت هغه سفارتخانې دي، د کوم ملک سفارتخانه چې یو وطن کې نو هغه سره دا معاهده د امن و امان. نو په دغې نارې لاندې د اسرائیلو سفارتخانه او اسرائیل هغه خلقو باندې هغه مناوول دا ناره دا د هغې نارې د هغې لاندې وه. د دې وجې نه دا دوه نارې چې ده لګولې نو زمونږ ساده مسلمانان او خاص کر ماشومان هغه په دې خبره باندې نه پوهېدل. لیکن تاسو لا پورې بورډونه وګورئ، دا کوم دی چې میډیکل سټور لفظ یې لیکلی دې ځای کې دننه په سوونو په زرګونو دوايانې لیکن لیبل او عنوان هغه یو وي. تاسو کلات کوم دروازه باندې یا په کوم بورډ دکان باندې چې دا بورډ لګېدلی نو هغه یو دوه لفظونه وي لیکن دننه په هغې کې په قسمونو کپړي دغه شان د نیا پاکستان په نوم باندې پارلماني نظام ختمو، د 73 آئین ختمو او خدمت هغه د قادیانانو د مرزایانو او د هغې خلقو چې د اسلام دشمنان دي د هغو خدمت یې کو او د ریاست مدینه په نوم باندې د یهودو د هغو سفارتخانه دې ده کې کوړاوله او بیا د خلکو په ذهن کې چور نارې هغه یې لګولې. 4 کاله د حکومت وکړو، ادارې د څخه وې، عدالتونه د څخه و، هر څه د ده په فیور کې و. لیکن هغه چې ناره یې لګوله د چور په خپله چور وخوته
د ده مثال هغه داسې دی لکه چې څنګه په بازار کې یو غل هغه څوک وویني نو چغه کوي غل دی نو په هغه غلا نارو کې ځان وکاږي د ده د غلا په نارو کې خپل ځان یې وخت د ټول عوام ټول مشران یا کشران د ده په دې نارو باندې پوهېږي کشران ځینې ناپوه دي هغه د دې په دې نارو کې راځي او دا خیال هغه کوي چې دا قسم چې دا یو لوی لیډر راغلی سره د دې نه چې ټول معاشره هغه د منشیاتو کړله او د ده د چلسي او د ده د منشیاتو د هغې لوی دلیل هغه دا دی چې اول دې وطن ته چې راغی نو د پاکستان ګاډي هغه یې خرڅ کړه د پاکستان چې کوم د مېلمنو دپاره د پیو انتظام و هغه ساوري هغه یې خرڅ کړه او بیا په پاکستان کې کوم توشخانې چې دا د ایوب خان د وخت نه د هر ملک چې د پاکستان مشرله څه شی ورکړی دی هغې سره باقاعده هغه بورډ لګېدلی دا یو آینده دپاره یو استقبالي دا د پاکستان او د هر ملک د هغې دا تر اوسه پورې دا قانون هغه راغلی دی چې هغې سره لیبل لګېدلی سعودي حکومت چې دله کوم شی هغه ورکړی نو هغه شی هغه د پټ هغه بوته او هغه یې خرڅ کړه او د پاکستان هغې ته څه ضرورت او که هغه د ده وی نو د ده د خرڅولو د کوم دیوالیا شی چې د خپل د جیب کړی خرڅوله یا د قلم خرڅو یا د انګوټه هغه خرڅوله د دې مطلب دا چې د ده په دې مزاج کې د ده په دې خټه کې دې کې غلا پراته ده حضرت عمر رضی الله تعالی یو سړی هغه ته پیش شو په یو غلا کې یا په یو ګناه کې هغه وی امیر المؤمنین ما پرېږده دا زما اول ځل دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې کم از کم څلورم ځل دی بیا چې کله وروستو هغه اقرار وکړو هغه وایي دا زما اووم ځل دی نو دې وجې نه دا چې د ده باندې دا غلاګانې ثابتې شوې نو د دې نه مخکې به د څو غلاګانې هغه به یې کړي پاکستان یې ختموو تاسو یې ختمولی سیاسي پارټۍ ختمولې تاسو د ټول خلک هغه د اسلام د هغې نه بېزاره کوو موږ د پي ډي ایم او خاص کر د جمعیت علما اسلام د قاید د هغه دا شکریه موږ ادا کوو او تاریخ په دې هغه همیشه دپاره دا تاریخ ثبت وي چې د پاکستان پارټیانې په یو پلیټفارم باندې د مولانا صاحب په ناره باندې دا مولانا صاحب جمع کړي دي او د دې لعنت نه او د دې غل نه د ده نه الله تعالی په مرکز کې هغه مونږ خلاص کړو او زمونږ به دا دعا چې الله تعالی په صوبه کې هم د دې نه مونږ خلاص کړي او دا به زمونږ دعا چې دلته کوم غله چې د سره ولاړ دي مونږ پېژنو د ده چې کوم نمایندګان دي دلته چې نوکرۍ خرڅوي ټیکې چې دی نو خرڅوي سکیمونه خرڅوي او خلکو ضمیر چې دی نو هغه خرڅوي ضمیر اخلي نو انشاءالله دا پټګرام دا به د دغه لوټېراګانو نه د دغه ډاکوانو نه د دوی نه به هم خلاصېږي د پي ډي ایم د هغو دا فرض دي تاسو ته د اواز تر امریکې او تر برطانیې پورې راورسو اوس په دې باندې عمل کول تاسو د علماء کرامو کار دی تاسو د علماء حق کار دی تاسو د دانشورو د هغو حق دی د دې وجې نه د دې سړي نه د ده د نمایندګانو نه د ده د ټکټ نه د ده د نشان نه همیشه دپاره ځان هغه وساتئ که خپل اسلام غواړئ خپل وطن غواړئ الله دې زموږ دا مشران چې کوم د ملک په سوچ کې دي کوم د اسلام په سوچ کې دي الله دې د دوی سوری په موږ باندې قایب و دایم ساتي زموږ سیاست په خپل منځ کې اختلافات به وي الکشنې به کوو د پارټو خپل هغه ترجیحات وي ولې دا میدان به وي نو پکې به لږه کېږي نو چې دا میدان ختم شي نو بیا به په څه شي کې سیاست وکړئ په څه شي کې به بیا الکشنې وکړئ واخر دعوانا الحمدلله